السلام علیکم ګرانو کتونکو نننۍ ویډیو د حضرت عثمان ذوالنورین رضی الله تعالی عنه په باره کې ده. حضرت عثمان ذوالنورین رضی الله تعالی عنه زمونږ او ستاسو د خوږ پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم زوم دی، یعنی د دوو لوڼو خاوند دی، ځکه ورته ذوالنورین ویلی کیږي. ګرانو کتونکو حضرت عثمان ذوالنورین رضی الله تعالی عنه د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په دعوت باندې مسلمان شوی و. حضرت ابوبکر صدیق او د حضرت عثمان ذوالنورین رضی الله تعالی عنه د کفر نه مخکې خپل منځ کې ډېر زیات تعلقات وو. حضرت عثمان ذوالنورین او حضرت ابوبکر صدیق او نبی علیه الصلاۃ والسلام ټول د یو خاندان نه تعلق ساتي. حضرت عثمان ذوالنورین رضی الله تعالی عنه فرمایي چې یو وارې زه د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه خواله لاړم، د هغه سره مې د اسلام په باره کې خبرې اترې شروع کړې. په دغه وجه باندې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ماته د اسلام تعریف وکړو او زما په زړه کې راغلل چې زه اسلام قبول کړم. ماته د اسلام دعوت راکړو او ما اسلام قبول کړو. ګرانو کتونکو حضرت عثمان ذوالنورین رضی الله تعالی عنه په 34 سال عمر کې اسلام قبول کړی دی او څلورم نمبر مسلمان دی. یعنی اول حضرت خدیجه په زنانو کې، په سړو کې حضرت ابوبکر صدیق او په ماشومانو کې حضرت علی او د حضرت علی رضی الله تعالی عنه پسې حضرت عثمان ذوالنورین ایمان راوړی دی. حضرت عثمان ذوالنورین رضی الله تعالی عنه واحد هغه صحابي دی چې ټول نه مخکې سنت ابراهیمي پوره کړې ده، یعنی د نبی علیه الصلاۃ والسلام د لور سره ټول نه مخکې هجرت کړی دی. زنانه سره د خپلې ښځې سره هجرت کول په اسلام کې ټول نه مخکې حضرت عثمان ذوالنورین رضی الله تعالی عنه کړی دی. عثمان ذوالنورین رضی الله تعالی عنه په باره کې الله رب عزت فرمای، نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایل چې ماته زما الله وی چې محمده ته د حضرت عثمان نه حیا کوه، ځکه چې حضرت عثمان نه مال حیا راځي. یعنی حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه مسلمانېدو نه مخکې هم کوم دی د غلط کارونو نه، ګناهونو نه، هغه کارونو نه کوم چې د انسان سره ښه نه ښکاري د هغه نه به یې ځان ساتلو. حضرت عثمان ذوالنورین رضی الله تعالی عنه 12 سال د امت محمدي امیر المؤمنین پاتې شوی دی. 12 کاله څه د پاسه 12 کاله حضرت عثمان ذوالنورین رضی الله تعالی عنه زموږ حکمران پاتې شوی دی او خلیفه دریم پاتې شوی. یعنی حضرت ابوبکر صدیق او د حضرت علی رضی الله تعالی عنه پس حضرت عثمان ذوالنورین رضی الله تعالی عنه خلافت کړی دی. حضرت عثمان ذوالنورین رضی الله تعالی عنه د ډیرو فتنو سره مقابله کړې دي. حضرت عثمان ذوالنورین رضی الله تعالی عنه په هغه فتنو کې ډیر داسې کارونه، ډیر داسې کارنامې کړې دي چې دا بل صحابي نه دي کړي. حضرت عثمان